دویم سپارہ آیات نمبر 174 ان الذين بشکها کسان یکتمون چې پټي ما هغه سو انزل الله چې نازل کړي دي الله تعالی من الكتاب د کتاب نه، یعنی په کتاب کې د دینه مخکې آیاتونو کې د هغه حرام سيزونو ذکر چې کوم محسوسېدل، او په دې آیاتونو کې د هغه حرام سيزونو ذکر دی چې هغه محسوسیږي نه. يهوديانو چې کوم مشرانو کوم علماو نو هغه حق پټاو، حق پیدا سي پټاو چې بعضی آیاتونه د تورات هغه به بدل کړل، دغه رنګ د خلکو نه به رشوت واغستو، غلط فتوی به ورکولي، کو د قضا فیصله به ورلراله نو غلطه فیصله به کوله په پیسو باندې. او دغه رنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم صفات په تورات کې راغلیو یا په نورو کتابونو کې راغلیو نو هغه به پټول، د هغه په ځای به یا به هغه پټ کړل او ښکارا به نه کړل، یا به د هغه صفاتونو په ځای باندې نور صفاتونه ولیکل په تورات کې په خپل الله سبحانه دی. ځکه چې د دې یری نه چې دې ته د خپل کشرانو نه او د خپل عوامو نه پیسې راتلي، د میوه آمدن براتلو، د غلي آمدن براتلو، د دې په هر چیز کې خپل برخه وا. نو دې ځل کې دا سوچ کو چرته کې مونږ دا خبره او دا صفات نبی علیه السلام پټ نګو نو دا خلک په مجبور شي په نبی علیه السلام به ایمان وروړي. د دې وجه د نبی علیه السلام صفات په پټول او غلط فتوی به په پیسو باندې ورکولي، کو فیصله به ورلراله فیصله به کول نو هغه فیصله به په پیسو باندې د بل چا په حق کې وکړه، یعنی د ظالم په حق کې باغه فیصله وکړه، د مظلوم په حق کې به فیصله ونکړه. نو الله پاک جل جلاله د آیاتون نازل کړل چې ان الذين بشکها کسان یکتمون چې دوی پټي ما هغه سو انزل الله چې نازل کړي دي الله پاک من الکتاب د کتاب نه، یعنی په کتاب کې هغه خبرې به دوی پټولې، ويشترون او دوی اخلي به په دې باندې، یعنی دا کوم څه چې پټي د تورات ته آیاتونه پټي، د الله د احکامات پټي، بعضې داسې احکامات په چې هغه به ګرانو نو هغه به هم دوی پټ کړل، لکه آیاتونه د رجم حدیث پاک کې، بلکې د قرآن مجید آیات ته منسوخ شوی دی خو حکم یې اوس هم باقی دی چې کوم شادي شده سړی او کوم شادي شده ښځه د ګناه عمل یو بل سره وکړي نو دا دواړه وي سنګسار کوي. نو دا حکم د دې په شریعت کې نو داسې قسم حکمونه به دې یهودیانو پټول، دا حکمونه به پټول، او دغه رنګ په نور احکاماتو باندې به پیسې اغستلې، رشوت به اغستو. ان الذين بشکها کسان یکتمون چې دوی پټي ما هغه سو انزل الله چې نازل کړي دي الله تعالی من الکتاب د کتاب نه، ويشترون او دوی اخلي به د هغه په بدله کې ثمنا قليلا لږ قیمت. نو کو دا ټول دنیا چې ته ملو شي نو دا لږه ده، ځکه الله دې دنیا ته متاع ویلي دي. متاع هغه کپړې ته ویلي شي، هغه چیرړې ته چې په هغه باندې خلک دا کټوي مټوي راکوزي، یا هغه چیرړې ته ویلي شي چې په کومه چیرړه باندې د زنانه لوخي انځي. نو په هغه چیرړه کې د هر یو سیس خونی، کو د چرګ کټوي په وینځي د چرګ خوان پکې پاتې شي، کو د دالو غ په وینځي د دالو خوان پکې پاتې شي. نو بعضی وخت کې به د سپې راشي نو په دې کې خود هر یو قسم د هر سیس بوی وي، د چرګ بوی پکې وي، د دال بوی پکې وي، د هر سیس بوی پکې. نو د سپې او تختی چې کله سزا پورې دی او تختی لاړ شي اولته تکینه خوري کنه نو خود خوراک سیس نه دي سره په دې بوی باندې دوکش د کرنګ د دنیا ده دیګم د هر شي بوی د حقیقت په دې کې نشته دی، انسانان په دې باندې دوک کیږي. د دې وجه ته الله پاک متاع ویل دی چې متاع په دې باندې سړی دوک کیږي، او متاع د ټولو نه کم سیز دی، خراب سیز دی. دروغ چیرړه باندې زوکس کې دی به سوره قیمتي، د لوخه چیرړه د دې به سوره قیمتي. نو الله وت متاع ویل دی نو دا ټول دنیا څوک د الله تعالی د حکم په بدلولو کې چاته ورکی نو دا کم ده. د الله حکم د هر سنه لوی دی او دا ټول دنیا چې کم دی لګا ده. نو ثمنا قليلا ورته په دې وجه ویل دي، ثمنا قليلا په لږ قیمت. اولئک هم دا خلک دي ما یاکلون دی نخوري، یعنی دی ناچی فی بطونهم په خپلو خېټو کې الا النار مگر ور. دی چې د رشوت تعامل خوري نو په حقیقت کې خدا دی ته لذیذ چیز معلومیږي، خوږ چیز وته معلومیږي، خو چې کله تیرږي نو دا د بخېټه کې ور دی، دا بخېټه کې ور دی. بعض علما فرمایي چې دا به الله پاک جل جلاله د دې په خېټه کې ورږي په ورځ د قیامت. او بعض علما فرمایي محققین هغه وی دا حرام مال په حقیقت کې ور دی، د خېټه ته واجی ته پته نه لګي
دا په حقیقت کې د جهنم غور د خېټې ته واچو خو په دنیا کې دا اثر نه معلومیږي چې کله آخرت ته لاړ شي نو د په خېټه کې به ور شي نو ما یاکلون دی نه چې دی نه خوري فی بطونهم په خپلو خېټو کې الا النار مگر ور نو په خوراک کې خو دا حرام مال دا ښکلې معلومیږي خو چې کله خېټې ته ورسي دا ور شي څرنګه چې څوک چاله زهر ورکوي زهر نو تش زهر څوک چاله نه ورکوي بلکې دا زهر ورته په داسې ښکلي څیز کې میلاو کړي چې د زهرو اثر د دې دا خوند دته په ژبه باندې نه راځي په خوله کې نه راځي په یو ښکلي څیز کې ورته میلاو کړي نو دوی خوري مړېږي پرې نه بهترین څیز کې ورته دا میلاو کړي خو چې کله خېټې ته ورسي نو هلته کې بیا ور شي مطلب د ده لپاره د نقصان سبب وګرځي ان تر دې چې دته مرګ په آخره کې واقع شي نو دغه رنګ د حرام مال د دې لذت ډېر زیات دی په مها سړی خوري مړېږي پرې نه خو دا حقیقت کې د خپل خېټو ته ور اچي اولئک هم دا خلک دي ما یاکلون چې دي نه خوري فی بطونهم په خپلو خېټو کې یعنې ناچي یاکلون په معنا د اچولو دی دلته کې چې دوی ناچي فی بطونهم په خپلو خېټو کې الا النار مگر ور ولا یکلمهم الله او خبرې به اونکي دوی سره الله یوم القیامت په ورځ د قیامت دلته الله فرمایي چې دوی سره به الله پاک په ورځ د قیامت خبرې اونکي او بعضې آیاتونو کې راځي چې الله پاک به د دې کافرانو سره خبرې کوي نو د دې معنی دا ده چې ولا یکلمهم الله الله به دوی سره خبرې اونکي الله به د کافرانو سره خبرې اونکي یوم القیامت په ورځ د قیامت د دې مطلب دا دی چې الله پاک په سره د مینې او د محبت او د رحم خبرې نه کوي او په کومو آیاتونو کې چې راځي چې الله پاک په سره خبرې کوي د هغې مطلب دا دی چې الله پاک په دې سره خبرې کوي خو د قهر او د غضب خبرې به ورسره کوي داسې خبرې به ورسره کوي چې د دې هغه عذاب به پرې نور هم زیاتېږي نو ولا یکلمهم الله مطلب دا دی چې الله به ورسره د رحم خبرې نه کوي د محبت خبرې به ورسره نه کوي ولا یکلمهم الله او الله به خبرې نه کوي دوی سره یوم القیامت په ورځ د قیامت ولا یزکیهم او نه به دوی پاک کی الله پاک نه به دوی ولا یزکیهم او نه به دا کافران پاک کی نه به دا کافرانو پاک کی الله پاک جهنم ته مسلمانان اومځي بعضې مسلمانان به د ګناهونو د وجې په جهنم ته لاړ شي مسلمانان به جهنم ته ځي د ګناهونو د پاکۍ دپاره او کافران به الله پاک جهنم ته لیږي د رسوایۍ دپاره چې دوی ښه رسوا شي بعضې خلک په جهنم کې وي د هغوی به خلک نبي علیه السلام به شفاعت وکړي په هغه شفاعت سره به دوی پاک شي بعضې خلکو له به حافظان دوی به چې کوم دی سفارش وکړي نو دوی به د هغه په سفارش سره پاک شي بعضې خلکو چې کوم ماشومان بچي مړي نو د مور او پلار او څوک چې د هغوی په جنازه کې شرکت کړي د هغوی شفاعت په د ماشومان بچي وکړي نو دوی به د هغوی په شفاعت سره پاک شي د بعضو شفاعت په حاجیان صاحبانو کې یو حاجي چې حج یې قبول شوی وي دی به د 400 کسانو حفاظت کوي دا شفاعت کوي او په یو روایت کې راځي چې د 400 خاندانونو شفاعت په یو حاجي کوي حافظ دا به د 10 کسانو حفاظت کوي عالم تفسیر مظهری لیکل دي چې د اسمانو د ستورو برابر حفاظت شفاعت په کوم دي د خلکو څومره چې په اسمان کې ستوري دي د دې عمره د خلکو شفاعت او سفارش په داخله کوي نو دغه خلک خو به الله پاک جل جلاله په شفاعت سره پاک کی بعضې خلک په جهنم کې پراتی او څوک په نوم نه اخلي الله پاک جل جلاله به تاسو نمبر ختم شو زمان نمبر دی هغه به الله پاک په خپل رحم سره پاک کی یعنی د جهنم په دې اور سره به د عذاب ورسي په دغه اور سره به د دې ته ګناه غخيري اوس وځي خو کافران چې دي نو دی چې الله پاک جهنم ته لیږي نو دی الله پاک د پاکۍ دپاره نه لیږي بلکې د رسوایۍ دپاره لیږي داسې پاک کې راځي چې اخره کې به یو جنتي اخیری کس د جهنم نه راوباسي الله پاک جل جلاله به خپل ځان ته متوجي کی او د جهنم نه به ورته د دې به الله پاک ورته وفرمایي څه غواړي دی به الله پاک مال صرف دا مخ ته د جهنم نه چې کوم دی اوچورلوه نو الله پاک ول دا مخ ته جهنم نه اوچورلی نو بیا به ورته الله پاک وفرمایي سر د علم زما بنده نور څه غواړي دی به ورته الله پاک دا پورې ونه ده او د دې ونې یخ سورې دی په زړه مې دا ارمان دی چې دې ونې دې سوري ته ورسېدې او هلته مې لږه غونډه کې ساه واخیستلې دمه مې وکړلې الله به ورته زما بنده ونې سوري له دې بوزم خو نور خو به څه نه غواړې که نه وي دې په دغه ټایم کې قسم خوري چې الله پاک زما د ستا په ذات قسم وي چې زه نور څه نه غواړم صرف د جهنم نه مې لرې کړه چې دې ونې دې سوري ته ورسمه او هلته لږ غونډه کې ارام وکړم الله پاک جل جلاله ته پته ده چې دې به نور خواهشات کړي ځکه انسان
چې څومره ډېر سیزونه اینې دوه د خواهشات زیاتېږي نو دی به هغه ونې له بوځي چې ونې له بوځي هلته به یو میوهداره ونه دی وویني دی به وایي چې یا الله پاکه د دې میوهدارې ونې خوا ته مې لږ بوځه چې لږ میوې ته وخورمه الله پاک په تو فرمایي زما بنده تا نه وي چې زه به نور څه نه غواړم اوس ولې غواړئ وی دی به چې الله پاک صرف د میوهدارې ونې ته مې بوځه نور څه نه غواړم الله پاک په تو فرمایي چې بنده نور خو به څه نه غواړې که نه وی دی وي چې الله پاک زما د ستا په ذات قسمي چې زه نور څه نه غواړم الله پاک به هغه میوهدارې ونې له بوځي چې هلته دې ورسېدي به د جنت دروازه وي چې د جنت دروازه وویني نو دی به یا الله پاک ما د جنت ته دروازې ته لږ نږدې کا نو الله پاک به ته وفرمایي زما بنده ته ما نه ویلي او تا ما سره واده نه وکړی زما په ذات ته قسم نه وکړي زه به نور څه نه غواړم وی دی به چې یا الله پاک صرف د جنت ته دروازې ته مې دننه نه ځم وی الله به ته وفرمایي چې د جنت دروازې له دې بوځمه خو نور خو به څه نه غواړې که نه دی چې الله پاک نه غواړم بیا ورته الله پاک وفرمایي دی به د الله په ذات بیا قسم وکړي الله پاک زما د ستا په ذات قسم زه نور څه نه غواړم صرف د جنت ته دروازې ته چې جنت دروازې له بوځي دی چې دننه د جنتیانو خوشحالۍ وویني دی به چې الله پاک د جنت ته مې لږ غوندې کې ورپرېږده وی الله به ورته وفرمایي چې زما بنده تا ما ته قسم نه وکړي زما په ذات ته قسم نه وکړي چې زه به نور څه نه غواړم اوس ولې جنت ته ځې وی دی چې الله به ورته وفرمایي چې څومره جنت ته پکار دی وی دی چې صرف زه پکې ځای شم نو وی الله به ورته وفرمایي چې زه زما بنده د دې دنیا په لس چنده مې درله جنت درکړو په دې خوشحاله وی دی چې الله پاکه ټوکې راپورې مه کوه وی دی چې الله پاکه ټوکې راپورې دې کې نور ځای کم دی وی الله به ورته وفرمایي چې د دې دنیا په لس چنده خوشحاله په دې باندې دې زه خوشحاله یم الله به دغې جنتي له د دې دنیا په لس چنده باندې جنت ورکړي دا د ټولو آخره کې چې کوم جنتي جنت ته داخل شي بعضو له به د دې دنیا په 100 چنده ورکړي بعضو له په 1000 چنده ورکړي خو دا د انسان ذهن ته نه راځي او د دې مثال زموږ علما داسې ورکوي چې یو ماشوم د مور په خیر ټکې دی او دته څوک وخت کې ووایي چې ماشوم ته چې کله دنیا ته راشي نو په دنیا کې ګروړونه دي او هلته چې کوم دی خلک کرکټ کوي او جوماتونه دي خلک منځونه کوي او جازونه پکې الوزي ګاډي پکې چلیږي دا ټولې خبرې دی وي چې یا یي به لکه خو لکه د ذهن یې نه دي ولې دغه څه لیدلي نه نو دا د ده په ذهن کې نه راځي ځکه ته یو لږ غوندګې ځای کې د خپل پرورش کړی دی او خپل دا واته 10 میاشتې د په دې لږ غوندګې ځای کې تیر کړي دي د مخې ته څه نه دي لیدلي د په ذهن کې نه راځي خو چې کله دې دنیا ته راشي نو د هر څه بیا ذهن ته راشي دا خو ریشه وي نو دقسې دغه خبرې زموږ ذهن ته نه راځي چې دې دنیا په 10 چنده یو جنتي له ورګي نو دا څومره چې انسانان دي مسلمانان دي او انبیا دي او صحابه دي نو چې دا هر نو دا څومره جنتونه الله سره د هر څه خزانې دي او په عقل نه معلومیږي په نقل باندې معلومیږي نو دله به الله پاک نو دا دلته چې الله پاک فرمایي چې ولا یزکیهم دی بن الله پاک نه پاکي دا کافران به نه پاکي مطلب دا دی چې دا مسلمانان خو به الله په سفارش سره پاک کی خلک به سفارش وکړي الله په خپل رحم سره پاک کی الله په رحم وکړي او په قیامت کې به رحم صرف مسلمان باندې کیږي هر څومره ګناهګار شي خو چې مسلمانې به الله خپل رحم کوي بعض به د جهنم په ور سره الله پاک کی خو کافران به د جهنم په ور نه پاکيږي بلکې دی به الله پاک در رسوای د پر بوزي ولا يكلمهم الله او خبر بونو کی دوی سره الله یوم القیامت په ورځ د قیامت ولا یزکیهم او نه دوی پاک کی الله پاک ولهم او دوی د پر عذاب علیم عذاب دردناک عذاب بوي چې څنګه لمبا د انسان بهر بدن سوزي او بهر بدن د کوم لمبا ورسي دغه شان به د انسان دنه چې کوم اعضادي زړه عینا کولمه وغیرہ د هر څه ته بدن د الله پاک جل جلاله د لمبا ورسي د تفته اولئک الذين هم داخلك اشتروا چې دوی واغسته الضلاله گمراهی بالهدى په بدله د هدایت کې والعذاب او عذاب واغستو بالمغفرت په بدله د مغفرت کې گمراهی واغسته په بدله د هدایت کې حدیث پاک کې راځي کل مولود یولد علی فطرت الاسلام هر ماشوم چې پیدا کیږي دی په فطرت اسلام سره پیدا کیږي خو بیا ورستو د دې څنګه څوک تربیت وکي اکسیس جوړ کی کو د يهوديانو غره پیدا شي نو د مسلمانی په فطرت اسلام سره پیدا شي خو يهوديان دي يهودي جوړ کی سیکان دي سیک جوړ کی نسوارا ته نسوارانی جوړ کی او مسلمانان دي مسلمان جوړ کی نو الله پاک فرمایي هغه فطرتي اسلام په بدله کې دی گمراهي واغسته فطرتي اسلامي قبول نکو گمراهي چې کوم دي دغه په بدله کې واغسته ضلالت واغستو اشتروا دوی واغستو الضلالت گمراهي بالهدى د هدایت په بدله کې ولا عذاب او عذاب واغستو بالمغفرت مغفرت په بدله کې الله به دوی مغفرت کړي او الله چې دی هدایت قبول کړي وي اسلامي قبول کړي وي نو د دې ته بیا عذاب الله پاک نه ورکو بلکې الله پاک بیا د دې مغفرت کو دینه کوم ګناهونه شی وو هغه به الله پاک معاف کړي فما اصبرهم څومره لوی صبر دی دوی ته
فما اصبرهم څومره لوی صبر دی دوی ته علی النار په اور باندې په جهنم باندې. دا یو تعجب مسلمانانو ته ورکوي چې دا څومره دغه خلک دي زړور خلک دي چې دوی د جهنم چې کوم اسباب دي په هغې باندې څومره په زړورتیا سره لګیا دي چې دوی ته پته راشي دا اسلام حق دی، مسلمانان حق دي او قرآن حق دی او نبی علیه السلام حق دی، د هغې باوجود دوی ایمان نه راوړي او دوی د نبی علیه السلام هغه صفات پټي. نو فما اصبرهم په څومره لوی صبر دی دوی ته علی النار په اور باندې، نو صبر دی نشي کولی هلته کې. ذالک دا په دې وجه سره چې بأن الله چې بېشک الله تعالی نزل الکتاب نازل کړی دی کتاب بالحق په حق سره، حق کتاب الله پاک نازل کړی. دې نه بعضې مفسرین وایي چې تورات ته مراد دی د کتاب نه، او بعضې مفسرین وایي چې د کتاب نه مراد مطلق کتاب دی. نو که مطلق کتاب ته مراد شي نو بیا به د څومره کتابونه چې د آسماني کتابونه دي ټول به مراد شي. نو ټول الله حق کتابونه نازل کړي دي. وان الذين بشک هغه کسان اختلافو چې دوی اختلاف وکړو فی الکتاب په کتاب کې، نو بعضې وایي دې یهود مراد دي او بعضې وایي دې مشرکان مراد دي. مشرکانو پکې هم اختلاف کړی، چا وایي نبی علیه السلام جادوګر دی، دا قرآن چې کوم دی دا د جادو کتاب دی لاعوذ بالله، او چا وایي دا د سحر کتاب دی، او چا وایي دی شاعر دی په خپله باندې دا شعرونه د لیکلي دي. نو ټولو هغې پکې هم اختلاف کړی. او یهودیانو کې هم بعضو یهودیانو اسلام قبول کو او بعضو چې کوم دی اسلام قبول نه کړو، دوی پکې هم اختلاف کړی، بعضې وایي چې حق دی، بعضې وایي چې حق نه دی. الله وی دا حق کتاب وان الذين بشک هغه کسان اختلافو چې دوی اختلاف وکړو فی الکتاب په کتاب کې لفی شقاق خامخا په ضد کې دي، دوی په ضد کې، دوی ته پته و چې د اسلام حق دی خو په ضد کې دي، بعید په لرې ضد کې، په هغه لرې ضد کې چې هغه ضد دا ضد دوی د حق خبرې نه لرې کړي دي. شقاق دوی خامخا په ضد کې دي، بعید لرې حق د حق نه، په لرې دی په هغه دی د ضد د وجې نه د حق نه لرې شوي دي. مطلب یې دا دی چې دی د ضد د وجې نه د حق نه لري. لفی خامخا دوی شقاق په ضد کې دي، بعید لرې په لرې ضد کې دي. نو په لرې مطلب دا دی چې په دی د ضد چې کوم دی د حق خبرې نه او د حق کتاب نه او د حق پیغمبر نه لرې کړي. ان الذين بشک هغه کسان یکتمون چې دوی پټي ما هغه څه انزل الله چې نازل کړي دی الله تعالی من الکتاب د کتاب نه، یعنی په کتاب کې تورات کې یشترون دوی اخلی به د دې په بدله کې ثمنا قلیلا لږ قیمت، اولئک هم دا خلک دي ما یاکلون چې دوی ناچوي فی بطونهم په خپلو خېټو کې الا النار مگر اور پکې اچي. ولا یکلمهم الله او خبرې به اونکي دوی سره الله پاک یوم القیامت په ورځ د قیامت، ولا یزکیهم او نه به دوی پاک کی، ولهم د دوی دپاره عذاب علیم عذاب دردناک دی. اولئک الذین دا خلق دی اشتروا چې دوی واغسته الضلالة گمراهی بالهدى په بدله د هدایت کې، والعذاب او عذاب واغستو بالمغفرت په بدله د مغفرت کې. فما اصبرهم پس څومره لوی صبر دی دوی ته علی النار په اور باندې. ذالک دا بأن الله په دې وجه چې بېشک الله پاک نزل الکتاب نازل کړی دی کتاب بالحق په حق سره، حق کتاب نازل کړی دی. وان الذين بشک هغه کسان اختلافو چې دوی اختلاف وکړو فی الکتاب په دې کتاب کې لفی شقاق خامخا دوی په ضد کې دي، بعید لرې د حق نه لرې. ان الذين بشک هغه کسان یکتمون چې دوی پټي ما هغه څه انزل الله چې نازل کړي دی الله تعالی من الکتاب په کتاب کې، ویشترون او دوی اخلی به د دې په بدله کې ثمنا قلیلا لږ قیمت، اولئک دا خلک دي ما یاکلون چې دوی ناچوي فی بطونهم په خپلو خېټو کې الا النار مگر اور، ولا یکلمهم الله او خبرې به اونکي دوی سره الله یوم القیامت په ورځ د قیامت، ولا یزکیهم او نه به دوی پاک کي، ولهم د دوی دپاره عذاب علیم عذاب دردناک دی. اولئک الذین دا خلق دی اشتروا چې دوی واغسته الضلالة گمراهی بالهدى په بدله د هدایت کې، والعذاب او عذاب واغستو بالمغفرت په بدله د مغفرت کې. فما اصبرهم پس څومره لوی صبر دی دوی ته علی النار په جهنم باندې په اور باندې. ذالک دا بأن الله په دې وجه چې بېشک الله پاک نزل الکتاب نازل کړی دی کتاب بالحق حق، وان الذین او بېشک هغه کسان اختلافو چې دوی اختلاف وکړو فی الکتاب په کتاب کې لفی شقاق خامخا دوی خامخا په ضد کې دي، بعید لرې لفی شقاق خامخا په ضد کې دي، بعید په لرې، یعنی دی ضد لرې کړو بعید لحق د حق نه.
دې زده لري کړو د حق نه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الہ العالمین ته زمونږ راضي شي، زمونږ لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي. خدای څومره غلطي کوتاهي زمونږ نه شي مونږ ته معاف کړي. الله مونږ ټولو ته صحیح د قرآن د درس ترجمې توفیق طاقت راکړي. الہ العالمین مونږ ټولو ته په قرآن مجید د عمل کولو توفیق راکړي. ټولو ته د قرآن فهم او د قرآن پوهه ورکړي. الہ العالمین مونږ ټول مسلمانان سره خپل مدد او نصرت شامل حال کړي. الہ العالمین مونږ ټول سره د رحم او د کرم او د احسان معامله وفرمایي. الہ العالمین زموږ ټول مسلمانانو ته کامل مغفرت نصیب کړي. څومره مردگان وفات شوي دي ټولو ته کامل مغفرت نصیب کړي. الله چاته د مغفرت نصیب کړی دی الہ العالمین درجات یې بلند کړي. الہ العالمین ټول مسلمانانو باندې ورحمېږي. د رحم کرم احسان معامله ورسره وفرمایي. خصوصا د فلسطین مسلمانان په لوی الہ العالمین سختو سره مخامخ دي. الله د هغوی سره خپل مدد او نصرت شامل حال کړي. الہ العالمین مجاهدینو ته فتح او کامیابي ورکړي. الہ العالمین د هغوی په مقابله کې چې کوم کفار دي، کوم الہ العالمین یهودیان دي، الہ العالمین د خپل قهر او د غضب په څپېړه باندې ووهي. الہ العالمین زموږ د ټولو خاتمې بالخیر او بالایمان کې په وخت ځنکدن د زړه په صدق سره په ژبه زموږ دا کلمه چالو کړي لا اله الا الله محمد رسول